ګرانو کتونکو، علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره کومک او مرسته کوي. د هغه شتمنو خلکو په مرسته سره، بلکې د دولت خان صاحب په مرسته سره، او یو خوراکي د جلوزو. الله پاک دې ډېره قدرونه وکړي. ګراني ډېره زیاته ده، ژوند ډېر ګران دی، خو بیا خو هم الحمدلله چې دې در ته څوک راشي څه نه څه د دې ځای نه یوسي، نو موږ د خپل رب شکریا ادا کوو. ګرانو کتونکو، رمضان المبارک را روان دی. علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر تنظیم دی. د کلونو راسي د دغه بېوسه او بېڅوکه خلکو مدد او تعاون کوي. یو خاص طبقې هغوی په الزامونه، تورونه، کنځلې او مختلف ویډیوګانې، خاصه طبقه ده. یو برپور کوشش وکړو، خو عزت او ذلت دا خو د الله لاس کې، دا خو د انسانانو لاس کې نه دی. بیا موږ په دغه هوا کې دغه بله ډیوه ده هغه وړو او هغه سیسټم روان دی. ګرانو کتونکو، د 8-9 کالو راسې دا زنانه راځي، د دې زنانه 5 بچي دي او 2 بچي علم کوي چې موږ له کتابونه هم ورکوو، هر څه وله ورکوو، کپړې، پیزار، د خپل وس مطابق. دا خپله ډېره کومک کوي د خپلو بچو سره، تعلیمونه هم کوي. خو چې دا ځای نه وي، خاوند یې په پوډرو باندې راغلی دی، بس چې 15 ورځې باري نو میاشت په جیل کې وي. علاجونه یې وکړل، خو علاجونه چې کوم دی نو هغه بس اثر پرې نه کوي. نو دا یو سیسټم روان دی د دغه شانتې خلکو سره. زامن یې هم دي، لوریان یې هم دي، ټول خوراک له خولې دي، بېروزګاره دي. یو زوی اوس زلمی دی، وایي چې د 14-15 کالو دی، خو روزګار یې نشته دی، د هغه لپاره روزګار هم غواړي. څه وایې په دې مخ؟ تاسو دا وایم، تاسو ډېره مهرباني. نن زما د بچو اوړه نه و، زه دلته راغلم، تاسو ته ما وویل تاسو ما له دا اوړه راکړلو. تاسو ډېره مهرباني. زموږ بچه څه په کار دلته راځو، موږ دلته هر څه میلاویږي، کتابونه، د ماشومانو جامې، خوراک. بس ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو د سره امداد کوئ، دا به یې موږ سره کوي. صحیح. ګرانو کتونکو، دغه شانتې اوړه ورسره چې کوم دی، دا چاولې د یو ورور له طرف نه، دا په دې دغه کې بوټان اچوي، چپړه راله راکړه، ځان له چې کوم دی پکې ښه پیزار هم وکته، ځان له دې پکې وکته، لور له ځان له مې وکته، ماجونه کوله مې پکې وکته. صحیح ده. نو ګرانو کتونکو، انشاءالله د سلسله و مخ په وړاندې بوځو. چاله چې خدای پاک ورکړی دا وخت دی چې د غریبو، بېوسه او بېڅوکه خلکو په کار راشو. مننه.